امام ابو اللیث سمرقندی رحمه الله تنبیه الغافلین کې لس اوصاف او شرایط ذکر کړي چې لس اوصاف بچا کی دي اذان کې. لومبه خبره ده چې دي وخت پیږي، د وخت د معلومات دي په وخت پیږي د سټه دي د کاغذ نور درا خاتون او د دستور د سپومې نه ګوري او کنا هغه دې په غړې پیږي چې وخت پیږي. مخکې به ستوري د نور نه پته لګي دې تر اورسه د مانځ ټیم شو، دې تر اورسه د موز قضا شو، د بل مانځ ټیم شو، دا ورته پته لګي. نن دا ورکی غړې کې دې په غړې پیږي یا په غاړو پیږي ډېر کې تر بعد وخت غړې پیږي دې نه خبري چې دې د وخت معلومات د دې او د هغه خیال ساتي، د وخت نه خبري واقف او د هغه خیال ساتي. بیا فرمایي چې بل دویم صفت داري چې دې اذان کوي چې دې د خپل مریض خیال ساتي، اسی دومره څنګه نه وي چې خپل مریض په تکلیف کې مبتلا دي، مریض خو کې ځان نه په اذان باندې په داسې طریقه باندې اذان کوي چې هغه دې په مشقت کې نه مبتلا کیږي. دریم چې کله دې موجود دی د بل چا اذان وکړو چې دې باغې خپه کېږي نه چې آخر اذان نه ماټې کړه دې پلان کې ولې وکړو چې دې ځان ټیکهدار نه حسابوي. څلورم چې کوم سړی په ښه طریقې سره اذان کوي دې به موازن دا د صفت دي، موازن چې په صحیح طریقه باندې کوي. کوم ځای کې شد دی، کوم ځای کې مد دی، کوم ځای کې دا حا ده، دا خا ده، دا سین دی، دا شین دی، صحیح ادا کوي. پنځم چې د اذان ثواب د الله نه غواړي، دې امید دا لري چې دا به دې اجر ماته الله راکړي. په خلکو باندې دې څه احسان نه ورړي، زه خو تاسو اذان نه کوم کنه احسان خبره چې خلک یې وګڼي چې او به دا پلان کې زموږ موازن دی، په مونږ ډېر لوی احسان دی، په وخت اذان نه راځي خدا د هغې احسان ګڼي خلک، خو دې به په خلکو باندې خپل احسان نه جتلاوي چې زه خو د اذان نه کوم، نه چې دې ثواب په نیت باندې کوي چې دې ثواب به الله راکړي. که دې غریب او که دې مالداري چې دې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي، د ښو خبرو حکم کوي، د بدو نه منع کول کوي. یو سړی په خپله هم ګناه نه هم ځان ساتي، دې بل ته موږ دا ګناه کار مه کوه، په خپله هم نیکو کار دی، نیک سړی د دې اذان کوي چې بیا د امام انتظار هم کوي، دا نه چې بس اذان یې وکړو هله شامه 2 سکنډه برابر شو بله بسر پرېږدوه بس ودرېږي، نه مناسب انتظار وکړي د امام راتللی دي، کیدای شي لږ لیټ وي، کیدای شي تلاوت کوي، کیدای شي ذکر اذکار کوي، کیدای شي کتاب ګوري، مین 2-3 انتظار ورته وکړه وکړې پورې چې د منګزارو ته تکلیف نه یای پورې د انتظار وکړي. نو عام خلک 2-4 منټه انتظار کا مقام کوي چې بل مسجد کې به دی چې د کومې د ناستې ځای دی یا د خاص ځای لکه مطلب امام پسې چاته مؤذن ودرېږي کښېني، نو چې دې اده په ځای کې بل څوک کښېناست نو چې دې پرې خفه کېږي نه چې آخر دا خو زما ځای دی، زه به اقامت کوم او ده پسې نو خیر دی که ستا په ځای بل څوک راغی کښېناسته دا چا جاګیر نه دی جومات، جومات د الله کور دی، بس کښېناسته نو کښېناسته. چې د اذان او د اقامت په منځ کې د اوږد لمونځ نه کوي، نفلونه د بیا نه کوي چې بیا دې دومره اوږده نفلونه کوي چې اذان یې کړی او ټیم د مانځه دی بیا د خلک انتظار کوي چې خبره وکړه مؤذن سلام وکړه دا ټیم د خیال ساتي. او هسې ټولو مسلمانانو له دا پکار دي چې راغي او ټیم لږ دی پته نه په دې کې 2 رکعته نفل زه نشم کوي، تر دې پورې ته پکې سنت مؤکدن نه چې کوي نه به کوي. بیا فرمایي د مسجد د صفایۍ چې خیال ساتي، اذان یې وکړو راغی ټیم شته دې د مسجد د صفایۍ خیال ساتي. دا زه نه یم، امام ابواللیث سمرقندي رحمه الله په خپل کتاب تنبیه الغافلین کې د مؤذن دپاره دا صفات ذکر کړي. الله رب العزت زموږ تاسو ته ټولو دا صفات نصیب کړي، الله دې د عبادت کولو شوق زموږ او ستاسو پیدا کړي، د علومبي سب کې د جمع کولو توفیق دې الله را نصیب کړي. زموږ د ټولو نه غټه علمي په وخت کې دا ده چې الله راځو جومات ته چې کله موږ ته پته ولګي په ټیم د الله اکبر شو استاد ولاړ بیا اکثر په سب کې 2 کسان ولاړ یو نور ماشومان مخکې بیا ودرو نو بیا څوک پهله ته شاده کوي او څوک یې د غوږه نیسي شاده کوي په وخت راشي تا د مخکې ځای میلاو شي. بار موږ کومې داسې غټې مجبورۍ دي زموږ چې بار نه شي نو کولمبي سب ډېر لوی ثواب دی. دا 2 چیزونه وي ثواب چا ته پته ولګېده په جګړه حاصل کړي
یو د اذان او دویم ثواب دا د لومبي سب کې د موز الله دې عمل نصیب کړي